السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو او اچانکی غمونو آفتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن ډېر مجرب عمل راوړی دی د هغه چا دپاره چې یو انسان دی او د هغه زړه ډېر زیات سخت دی، سنګ دله دی، سخت دله دی. نو خبره شفقت پکې د سره نشته، بل د مشرانو خبره هم پې اثر نه کوي، د خپل مور پلار خبره هم پې اثر نه کوي، یعنی خبره نه مني. او بل دا بیماری هم پکې وي چې د ګناهونو نه هم ځان نه بچ کوي، یعنی په ګناهونو باندې زړورتیا کوي، خبره هم د خپلو مشرانو نه مني او په ګناهونو هم زړورتیا کوي، بلکې فرض مز او فرضي روژه هم نه نیسي. د الله جل شانه د حکمونو نه هم غافل دی. نو د هغه کس دپاره، د هغه انسان دپاره ما یو وظیفه، یو مجرب عمل، قرآنی عمل راوړی دی چې کم کس دغه کارونه کوي، مطلب د مشرانو خبره هم نه مني، د مور پلار د ګناهونو نه هم ځان نه بچ کوي، او د روژه او مونځ، فرض مونځ دا هم نه کوي، نو د هغې دپاره ډېر مجرب عمل دی. بل انسان یې وله کولی شي، که خپله ښځی وي، که مورې وي، که رورې وي، که پلارې وي، که خویندې وي، نو د هغه انسان دپاره دا عمل کولی شي. عمل ډیر آسان دی. راځو وظیفې او عمل طرف ته. په اودس کې اودس په وکړئ، چې کم کس تا وظیفه کوي اودس په وکړئ. بیا به د هغې نه پس په اوداسه کې بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم سورة یاسین به ووایئ په اوداسه کې. او د هغه کس دپاره به دا کم کس چې مونځ او روژه هم نه نیسي، فرض مونځ نه کوي او فرض روژه هم نه نیسي، د مور پلار خبره هم نه مني، او زړی هم سخت دی، د چا خبره پې اثر هم نه کوي، د ګناهونو هم ځان نه بچ کوي. نو په اوداسه کې به د هغه دپاره درود پاک ووایئ، درود پاک ووایئ، بیا به بسم الله الرحمن الرحیم سورة یاسین به ووایئ، او په هغې باندې به وله چینی دم کوي، او هغه چینی به وله یو څو ورځې مسلسل، یعنی په اوبو کې به وله واچوئ او څو ورځې به مسلسل ورکوئ. نو الله جل شانه به د هغه زړه هم نرم کړي، د ګناهونو نه به هم ځان بچ ساتي، او بل مونځ او دس په هم په پابندۍ سره کوي. نو دا وظیفه د هغه انسان دپاره خامخا وکړئ چې کم کس په کم کور کې وي، یا په ورونو کې وي، یا په ترزامونو کې وي، هر چا کور کې وي، یو کس په خامخا وي، د هغه دپاره دا عمل وکړئ. هغه له دا چینی دم کوي، دا اوبه وله دم کوي، او چینی هم پکې واچوئ، او دا وله ورکوئ یو څو ورځې مسلسل. نو الله جل شانه به د زړه هم نرم کي، او ګناهونو نه به هم ځان بچ ساتي، او الله جل شانه به د فرض مونځ او د روژو پابند هم کړي. دا وظیفه خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.